بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 76 دی او قانون نمبر 9 دی. نهم نمبر قانون دی د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د نون تثنیه د نون تنوین، نون تثنیه او نون جمع قانون وایو. نون تنوین څه ته وایي؟ دو زبر دو زیر دو پیش ته نون تنوین وایي. دو زبر تم نون تنوین وایي، دو زیر تم نون تنوین وایي، دو پیش تم نون تنوین وایي. او دغه شان نون تثنیه څه ته وایي؟ د تثنیې صیغو په اخره کې چې کوم نون راشي هغه نون ته نون تثنیه وایي. دا اوس یو قلم دی، که دا دوه شي نو موږ به ورته بیا په عربۍ کې وایو قلماني. قلماني نو ګورئ د قلماني په اخره کې ګورئ قلماني په اخره کې دا نون راغی که نه، دی نون ته نون تثنیه وایي. نون تثنیه صحیح شوه، دا نون تثنیه شوه. او نون تنوین څه ته وایي؟ دا نون تنوین زده کوي. نون تنوین ګورئ کتابون، کتابون په دې کتابون کې وګورئ دلته کې دا دو پیش راغی که نه، د دو پیش ته نون تنوین وایي. مونږ ورته تنوین وایو، د کتاب کې ورته نون تنوین وایي. کتابن دی نو دا دو زبر پې راغی نو دی دو زبر تم نون تنوین وایي. کتابین دی دو زیر راغی، دو زیر تم نون تنوین وایي. نون تنوین څه ته وایي؟ دو زبر تم نون تنوین وایي، دو زیر تم نون تنوین وایي، دو پیش تم نون تنوین وایي. او نون تثنیه څه ته وایي؟ چې د تثنیه اسم په اخره کې کم نون راشي که نه هغې نون ته نون تثنیه وایي. او نون جمع څه ته وایي؟ د جمع اسم په اخره کې چې کم نون راشي هغې ته نون جمع وایي. لکه ضاربونه دی، ضاربونه د دې اخره کې دا نون جمع دی، دې ته نون جمع وایي. یا دغه شانتې دی مسلمونه. مسلمونه ډېر مسلمانانو ته وایي مسلمونه، نو د دې په اخره کې چې دا کم نون راغی دې ته نون جمع وایي. ټیک شو جي؟ نو نون جمع مو پېژندو. اوس پرې کې مونږ د قانون خلاصه وایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هره یوه داسې کلمه، هره یوه داسې کلمه یا هر یو داسې لفظ چې په اخره کې تنوین وي، چې په اخره کې څه وي؟ تنوین وي، یا دو زبر یا دو زیر وي یا دو پیش وي، نو دا تنوین د دوو وجو نه ختمول واجب دي. دا قانون دا تنوین د دوو وجو نه ختمول یعنی واجب دي. اول وجه سره چې تنوین والا کلمې په شروع کې چې تنوین والا کلمې په شروع کې دلته کې ورسره تاسو دا کې ولیکئ. شروع کې الف لام ولګي، چې تنوین والا دو زبر دو زیر دو پیش والا اسم باندې الف لام ولګي نو دا تنوین ختمول واجب دی. لکه حمدون دی، حمدون. حمدون معنی را تعریف. اوس د دې حمدون په شروع کې الف لام ولګوه، دا تنوین به ختم شي، صرف یو پیش په پاتې شي، الحمدو بشي. ټیک شوه؟ دغه شان رجلون دی، رجلون. د دې رجلون په شروع کې چې ته الف لام ولګې نو دا به الرجلو شي، الرجلو. دغه شان قلمون دی، قلمون. د ده په شروع کې الف لام ولګوه، القلمو، القلمو. نو ګورئ دا تنوین د څه د وجې نه ختم شو؟ د الف لام د وجې نه. رجلون دی، د ده دا تنوین د دې الف لام د وجې نه ختم شو، الرجلو شو. ټیک شوه؟ حمدون دی، په ده تنوین دی، دا تنوین د دې الف لام د وجې نه په شروع کې چې د دې حمدون په شروع کې چې الف لام ولګي دا تنوین بیا ختم شي، صرف الحمدو به پاتې شي، الحمدو. رجلن الرجلو، قلمن القلمو، کتابن الکتابو. ٹھیک شو جی؟ مسلمن المسلمو، صادقن الصادقو، شمسن الشمسو، قمرن القمرو. نو الف لام په شروع کې ولګوه، چې په کم اسم آخره کې تنوین وي په شروع کې الف لام ولګوه، دا تنوین ختمول واجب دي. ټیک شوه؟ نو یو خو دا خبره شوه. دویمه د څه د وجې نه تنوین ختمول واجب دي هغه زده کوو. او هر کله چې دا تنوین والا کلمه د بلې کلمې لپاره مضاف شي، دا تنوین والا کلمه مضاف شي که نه، نو دا تنوین ختمول واجب دي. لکه ګورئ غلامون دی، غلامون. ټیک شوه؟
اوس که ته دا غلام مضاف کې که نه نو د ده دا تنوین به ختم کې ته اوس د زید غلام نو ته به بیا داسې کې غلامو دا مضاف شو زیدن نو ګورئ دا تنوین د دې مضاف کېدو د وجې نه ختم شو دلته کې اوس صرف غلامو شو ٹھیک شو جی دقه شانتې ضاربون دی ضاربون دا ضاربون مضاف کا ضارب زیدن قلمون دی قلمون تنوین دی پی ته دا قلم چې دی مضاف کا قلمو زیدن وګورئ د قلمون تنوین د دې مضاف کېدو دا قلم مضاف شو او زیدن مضاف الیه دی دلته کې دا ضارب مضاف دی زیدن دا زیدن مضاف الیه دی ها دلته غلام مضاف شو او دا زیدن مضاف الیه شي نو د دې دا تنوین والا اسم چې کله مضاف شو نو د دې مضاف کېدو د وجې نه د ده نه تنوین ختم شو نو تنوین د دوه وجو نه ختمیږي چې د یو اسم په آخره کې تنوین وي نو په دغه اسم په شروع کې الف لام ولګوه تنوین بیا ختم شي یا دغه اسم د بلې کلمې دپاره مضاف که نو د دې مضاف کېدو د وجې نه تنوین ختم شي یو پیش پاتې شي ٹھیک شو جی نو دا خو د نون تنوین والا یعنی باسو چې نون تنوین ستوي دو زبر دو زیر دو پیش توي ٹھیک شو اوس دا نون تنوین د دوه وجو نه ختمېدل واجب دي د دوه وجو نه دا تنوین ختمیږي یو چې د دې اسم په شروع کې الف لام ولګي نو د دې الف لام د وجې نه د دغه اسم نه تنوین ختم شو دویم چې کوم اسم تنوین والا وي او دا د یو بل اسم دپاره مضاف شو ابل اسم مضاف الیه جوړیږي او دا اسم تنوین والا اسم د مضاف کو نو د دې مضاف کېدو د وجې نه د ده نه دا تنوین ختم شي ځکه چې په مضاف باندې تنوین حرام دی په مضاف تنوین نه راځي نو که بل یو اسم باندې دو زبر یا دو زیر یا دو پیش وي او هغه اسم ته مضاف کې نو د ده نه به دا دو زبر دو زیر دو پیش ختمه یا به که دو زبري هغه یو زبر پاتې کېږي که دو زیري هغه یو زیر پاتې کېږي او که دو پیش وي هغه به یو پیش پاتې کېږي د دې مضاف کېدو د وجې نه دا خو د نون تنوین والا باسو اوس راځو د نون تثنیه او نون جمع والا باسلا ښه او هر یو داسې کلمه چې په آخره کې نون تثنیه یا نون جمع راشي هر یو داسې کلمه چې په آخره کې نون تثنیه وي یعنی تثنیه والا صیغې په آخره کې چې کله نون وي کنه نون او دا نون تثنیه چې دا مکسور وي زیر والا وي نون جمع مفتوح وي زبر والا وي دا همیشه یاد ساتئ نون تثنیه به همیشه مکسور وي نون تثنیه به همیشه مکسور وي نون تثنیه به همیشه مکسور وي نون جمع به همیشه مفتوح وي زبر والا وي نون جمع به همیشه مفتوح وي نون جمع به همیشه مفتوح وي نو د یوې وجې نه دا نون ختمول واجب دي دا نون تثنیه او نون جمع ختمول د یوې وجې نه واجب دي دا نون چې دی دا د یوې وجې نه ختمېدل واجب دي کومه یوه وجه ده اول د تثنیه والا وایو چې تثنیه والا نون به کله ختمیږي هر کله چې نون تثنیه والا اسم هر کله چې نون تثنیه والا اسم د بل اسم دپاره مضاف شي چې کله دا تثنیه والا اسم د بل اسم دپاره مضاف کې نو دې تثنیه والا اسم نه نون ختمول واجب دي لکه ضاربان دی ضاربون معنا ده یو وخلو والا سړی ضاربان معنا ده دوه وخلو والا سړی نو ګورئ د دې ضاربان په شروع اخره کې دا نون تثنیه دی نون تثنیه دا نون تثنیه د مضاف کېدلو د وجې نه ختمیږي ځکه چې په مضاف باندې تنوین نه راځي په مضاف باندې تثنیه نون نه راځي او په مضاف باندې د جمع نون نه راځي نو ګورئ په ضاربان کې دا نون دی دې ته نون تثنیه وایي چې کله اوس موږ دا ضاربان مضاف کوو د بل اسم دپاره نو د دې ضاربان نه به موږ دا نون ختمو نو دا اوس وګورئ ضاربا زیدن غلامان دی غلامانی نو د دې غلامانی پر اخره کې دا نون چې دی د نون تثنیه وایي دا د دې معنا دوه غلامان اوس ته وایي چې د زید دوه غلامان نو دا ته اوس مضاف کې نو دا غلامه زیدن د دې غلامان نه دا نون د دې مضاف کېدو د وجې نه نو دا غلامه چې دی دا مضاف دی او دا زیدن مضاف الیه دی مضاف الیه نو د دې غلامان دا نون چې دی د دې مضاف کېدلو د وجې نه ختم شو
د مضاف کېدو د وجې نه د تثنیه نون ختم شو صرف د یو وجې نه د تثنیه نون ختمیږي چې کله دا تثنیه مضاف شي نو د دې تثنیه هغه نون به ختم شي. اوس دویم لا راځو د نون جمع والا او هر کله چې نون جمع والا اسم د بل اسم د لپاره مضاف شي نو د دې جمع اسم نه نون ختمول واجب دي. نو نون ختمېدل ته واجب دي لکه زاربونه دی. زاربونه معنا ده ډېر وخلو والا سړي. زاربونه معنا ده ډېر وخلو والا سړي. اوس که دا زاربونه مونږه مضاف کوو که نه نو د دې زاربونه اخره کې چې دا کوم نون دی دې ته نون جمع وایي. نون جمع نو د مضاف کېدو د وجې نه به د نون جمع ختمیږي. نو دا به مونږ وایو زاربو زیدین. دا زاربو مونږ سره مضاف شو ټیک شوه نو د دې مضاف کېدلو د وجې نه هغه نون ختم شو. نون جمع ختم شو. ختمول ختم واجب شو. نون جمع ختمول واجب شو لکه زاربو زیدین. زاربون نه زاربو زیدین. مسلمون دی مسلمون د دې مسلمون په آخره کې دا نون مفتوح چې دی دا د جمع نون دی دې ته نون جمع وایي. نو دا چې کله ته مضاف کې نو د دې نه به دا نون ختم شي. دا به شي مسلمو پاکستانه ټیک شوه. نو ګورئ دا موږ سره د نون تنوین او د نون تثنیه او نون جمع والا قانونو. اول اخره کې اوس د دې قانون خلاصه بیا واورئ. د دې قانون خلاصه دا ده چې کله په یو اسم باندې تنوین وي که دو زبر وي که دو زیر وي که دو پیش وي او په دغه اسم باندې شروع کې الف لام راغی دا تنوین به ختمیږي ټیک شوه. دا خو د نون تنوین خبره شوه. دې تنوین ته دو زبر تم نون تنوین وایي دو زیر تم نون تنوین وایي دو پیش تم نون تنوین وایي. اصل کې موږ دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایو. دو زبر تم تنوین وایو دو زیر تم تنوین وایو دو پیش تم تنوین وایو. او دلته د قانون کې ورته دی نون تنوین ویلې نون تنوین ویلې. نو یو خدا شوه چې کله د دې نون تنوین والا یعنی دو زبر دو زیر دو پیش والا اسم په شروع کې الف لام ولګي هغه تنوین به ختم شي. دو زبر دو زیر دو پیش په ختم شي. دا یو وجه شوه. دویمه وجه نون تنوین د څه وجې نه ختمیږي؟ دا دو زبر دو زیر دو پیش د څه وجې نه ختمیږي؟ کله چې دا تنوین والا اسم مضاف کې نو د دې مضاف والی د وجې نه د دې دا تنوین ختم شي. د دې مضاف والی د وجې نه تنوین ختم شي. نو تنوین د دوه وجو نه ختمیږي. یو چې په شروع کې د دغه کلمې په شروع کې الف لام راشي نو تنوین به ختم شي. یو دغه کلمه چې ته مضاف کې نو د دې مضاف والی د وجې نه به تنوین ختم شي. دا خو د تنوین خبره شوه. اوس د نون تثنیه چې تثنیه والا کم نون دی هغه به همیشه مکسور وي زیر والا به وي ټیک شوه. لکه قلمانی د دوو قلمونو دپاره راځي قلمانی ټیک شوه. نو دا قلمانی چې دی که نه دا چې کله ته مضاف کې نو دا دې نه به دا تنوین ختم شي. نو ته اوس فرض کوې قلما محمودن د محمود دوه قلمان قلمانی دی دا اوس ته د محمود جوړ کړه چې دا دواړه قلمونه د محمود دي نو ته به وایې قلما محمودن. قلما مضاف شو محمودن مضاف الیه شو. د دې مضاف والي د وجې نه د دې قلمانې دا نون تثنیه ختم شو. اوس همدقه شانتې د جمع نون هم دی چې د کومه د جمع صیغه وي یا د کومه کلمه په اخره کې نون جمع وي نو دا نون جمع به هم صرف د مضاف والي د وجې نه. د تثنیه نون به هم صرف د مضاف والي د وجې نه ختمیږي او د جمع نون به هم صرف د مضاف والي د وجې نه ختمیږي ټیک شوه. د تثنیه نون او د جمع نون دا د الف لام د وجې نه ختمیږي. صرف تنوین به د الف لام د وجې نه ختمیږي. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش د دې کمې اسم په اخره کې چې وي نو الف لام چې د دغه اسم په شروع کې ولګي نو تنوین به ختم شي ټیک شوه. لکه کتابون دی کتابون الکتابو شو ټیک شوه. نو دا خو صرف تنوین به د دوه وجو نه ختمیږي. یو د الف لام د وجې نه یو د اضافت د وجې نه مضاف والی د وجې نه. او تثنیه او جمع چې دي که نه دا به صرف او صرف د مضاف والي د وجې نه. تثنیې نه به هم دا نون د مضاف کېدو د وجې نه ختمیږي او د جمع نه به هم دا نون د مضاف کېدو د وجې نه ختمیږي. نو دا زمونږ د نن ورځې قانونو د تثنیه د نون تنوین والا نون تثنیه والا او نون جمع والا قانون نهم نمبر دا قانونو. ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.